چا چې دغه شان تصویران یا ویډیوګانې لایک کړي یا شیر کړي یا کمنټ کړي غټ ګناه کار وکړ او ګناهګار شو. نو زه دوی خلکو ته وایم چې نه ته مسلمان یې او نه دی تا پلار مسلمان. تاسو به سوشل میډیا باندې لیدلی وي بعضې خلک دا پوسټونه شیر کوي یا ویډیوګانې شیر کوي پکې د الله نومي د رسول الله نومي د قرآن تصویر وي یا د حنقبې تصویر وي. نو بیا څه وایي چې دا شیر کې دا لایک کې دا کمنټ کې او چا چې دا شیر نه کا چا کمنټ ونه کو او چا لایک نه کا هغه مسلمان هم نه دی. دغه شان به تاسو لیدلی وي او تاسو به اورېدلی مې وي. نو زه دوی خلکو ته وایم چې نه ته مسلمان یې او نه دی تا پلار مسلمان دی چې ته خپل پیج مخکې بوتللو دپاره خپل آی ډي مخکې بوتللو دپاره د الله نوم استعمالوي د رسول الله نوم استعمالوي د قرآن نوم استعمالوي د حنقبې نوم استعمالوي. نو بل څیز تا ته میلاو نه شو چې ته خپل فالور د الله په نوم باندې زیاتوي د رسول الله په نوم باندې زیاتوي د قرآن تصویر شیر کوي د حنقبې تصویر شیر کوي بیا خلکو ته وایي چې ماته کمنټ وکړي ماته لایک وکړي او دا شیر کړي او که دا تاسو شیر نه کړو تاسو مسلمان هم نه تا چېرته قرآن په احکاماتو باندې عمل کړی دی تا چېرته خپل ځان د سنتو مطابق برابر کړی دی تا چېرته د الله حکم منلی دی که صرف خپل لایکونو دپاره خپل فالورو زیاتولو دپاره ته د الله نوم استعمالوي ته د رسول الله نوم استعمالوي کله د قرآن تصویر شیر کړی کله د حنقبې تصویر شیر کړی او خلکو ته وایي چې خامخا د لایک کې شیر کې کمنټ کې کني مسلمانان به هم نه وي. چا چې دغه شان تصویران یا ویډیوګانې لایک کړي یا شیر کړي یا کمنټ کړي غټ ګناه کار وکړ او ګناهګار شو. نه به تاسو دا لایک کوئ نه به یې شیر کوئ نه به دې ته کمنټ کوئ هېڅ به هم نه کوئ. د الله نوم د رسول الله نوم او قرآن دا صرف لایکونو دپاره پاتې شو په دې باندې ته دنیا ګټې الله تا تباه و برباد کا. نه شرم شته نه حیا شته نه غیرت شته. مونږ الله ته سوال کوو چې الله دغه شان ذلیل خلک په ځمکې نه باسي دې ته د هدایت دعا مه کوئ چې دا دین به ته ورډال استعمالوي.